بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. نن ما غوښتل چې دوه اهم خبرونه مخې ته راغلو چې په هغې باندې تاسو سره لږه تجزیه شیر کړم. دا دی د افغانستان کې د امن په حوالې سره یا د افغانستان طالبانو حوالې سره مذاکرات دي د امریکې او د طالبانو ترمنځ او بیا د طالبانو او د افغان قیادت ترمنځ چې کوم دی خبرې اترې به کیږي او په هغې کې زیات امکان دا دی چې پرمختګ پکې وشي، پازیټیو ټرند باندې روان دي. خو دې سره سم چې کوم خبر راغلی هغه دا دی چې د طالبانو د خبرو اترو دا کوم هیئت دی یا ټیم دی د 14 کسیزه دا دې ټولو نمونه چې کوم دی د یونایټډ نیشن د هغه تور لیست نه چې کوم دی دا نمونه یې وویستل. دا یو پازیټیو خبر او د دې په بدله کې چې کوم دی عجیبه خبره راته دلته کې اوس ښکاري چې 2 امریکایان پروفیسران یې پرېښي دي او ښه خبره ده چېرې پروفیسر چې کوم دی یو د هغوی په دې دغه کې څه خو دا وه چې پکار دا وه اوس د دې سره اپوزټ سایملټینیسلی بل ډیولپمنټ څه دی. نن هم د جمعې ورځ ده او طالبانو اعلان وکړو چېرې هغوی دا خپلې ناوړې کاروایانې چې کوم دي په افغانستان کې خاصه توګه باندې سویلین ټارګټ کول یا حکومتي ودانۍ ټارګټ کول یا حکومتي اهلکار ټارګټ کول چې کوم دي د دې دپاره د نوي اپریشن یعنی د الفتح اپریشن په نوم سره چې کوم دي دوی نوې کاروایانو به د دې سپرینګ اوفنسیو چې ورته وایي یعنې دا موسم اوس ښه کېږي سپرلی روان دی نو په دې سپرلي کې به دوی چې کوم دی د هغې آغاز هم وکړو. اوس خبره دا ده زه اکثر د خپلو پروګرامونو کې دا خبره کومه چې طالبانو سره د 1300 میاشتو خبرې روانې دي. د طالبانو تقریبا هره خبره امریکې مو منله او دې نه ښکاري داسې چېرې امریکا لږه تادیه کوي. زه چې اکثر وایم جنیوا سره زه کمپیر کوم هغې وجه دا ده چې په هغه ټایم کې روس په تادیه کې اوس امریکا په تادیه کې ښکاري. طالبان تر اوسه پورې وایي چې موږ د حکومت سره خبرې نه کوو نو امریکا مو ته په ډاکټر اشرف غني حکومت باندې دباو هم دی چېرې بس د خیر دی تاسو د دې نه تیر شئ. نو هغوی چې کوم دی اوس د حکومت اهلکار دې ځل به وي خو آرډینري افغان به چې کوم دی په دې افغان ډیلیګیشن چې کوم دی په دې کې به ځي. دویم هغوی دا وایي چې موږ سیز فایر نه کوو یعنی جنګ بندي نه کوو او د هغوی دا خبر روان دی یو طرف ته خبرې کوي بل طرف ته چې کوم دی ورسره جنګ هم کوي او جنګ هغوی ورځ ته ورځ په هغې کې تیزي راځي. د تیر دغه کې چې کوم دی تقریبا 10,000 زخمیان شوي دي سویلین ملیټري خو پرېږده زیاتره حملې چې کوم دی هغه په پولیس او په فوج باندې کېږي. دا کاروایانې روانې دي. د طالبانو نمونه د تور لیست نه هغوی ته اوس دا اجازه دي چې هغوی چېرته ځي او مومنټ به کوي شي هر ملک ته هر خوا چا سره میلاویږي ځکه چې پاکستان ته دوی راتلل همدغه یو قطغن پې و چېرې په دوی باندې مومنټ نه شي. په دې کې اهم کس چې کوم دی انس حقاني د حقاني نیټورک د هغوی چې کوم هیډ دی سراج الدین حقاني د هغوی کشر ورور چې دا وخت کې افغان جیل کې دی هغوی نوم هم په دې ډیلیګیشن کې اچولی دی. نو د هغوی هم د دې تور لیست نه چې کوم دی لکه هغه دا ټول خلک اوس سپین شو. زه دې ځای کې دا وایم چې که افغان طالبان لکه امریکا دې حده پورې تللی شي چېرې دغه 2 پروفیسران صرف په دې کې ډیل کوي نو دا راته لږ زیاتې ښکاري. په کار خو دا وه چې زه ټیک ته که تاسو ټول سیز فایر نه کوئ افغان طالبان وی چېرې مونږ سیز فایر نه کو نو اټلیسټ په مضافاتو کې یا داسې ځایونه چې هلته کې سکول شو اسپتال شو بازار شو دا خو د دې دپاره خو دونه چې اګري کړی وي چېرې لکه دا یې نه ټارګېټ کولی نو لږ په دې خبره باندې زه خفه په دې شوم. بله خبره ورسره سایملټینیسلی د مایک پامپیو د یو ایس سیکرټري خارجه چې کوم بیان دی ډېر ډساپوینټینګ دی چې هغه وایي چېرې دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده چې دا 2 حقیقتونه دي چې افغان قوم یو خو هغوی رښتیا نه ده بل زیات کرپشن دا خبره قوم ته کړې ده نو دا خبره د قوم نه ده. افغانستان کې چې کوم حکومت امریکې په شا ده هغه حکومت کرپټ دی او هغه لیډران کرپټ دي. افغان قوم ټول کرپټ نه دی. د دې نه ښکاري داسې چې د امریکې منټلیټي څه ده. امریکې منټلیټي دا ده چې موږ څه نه څه بس یو پروګرام جوړ کړو چې طالبان راشي او زمونږ دا خبره او موږ د دې ځای نه چې کوم دی وایند اپ وکړو یا چې کوم دی خپل اکټیویټیز ریډیوس کړو او هغوی ته افغانستان حواله کړو. نو دا ده چې زه دا وایم چې طالبانو له د الفتح اپریشن اناونسمنټ کول چې کوم دی یا د دې اعلان چې کول دي د دې مطلب دا دی چې هغوی د افغان ولس سره د افغان قوم سره هغه دښمني چې کومه ده هغه جاري ساتل غواړي. په کار خو دا وه چې دوی دا اعلان کړی وي چې زه ټیک ته موږ په فوجي یا په داسې انسټالیشن به کوو خو په افغان ولس باندې به نه کوو په افغان تاجر باندې به نه کوو په افغان مارکیټ باندې به نه کوو په افغان سکول باندې به نه کوو په افغاني مشرانو باندې به نه کوو نه به افغاني مشرانو ته موږ نقصان رسو. نو دا په ځای دغه یې ونه کړله خو دې ته تیار شو
چېرې د امریکې دوه کسان چې کوم دي هغه خوشي کړي نو ځکه دا وایم چې دا دوه اهم ډیولپمنټ یو د طالبانو د 1400 کسانو نمونه چې په هغې کې انسکاني هم شامل دي د هغوی نمونه د تور لست نه ایستل خو په ځای د دې چې دا افغانانو دا سلیبریټ کړی وي دا خوشحاله شوي وي د دې په الټرنیټ کې د دې په اعلان سره طالبانو اعلان وکړو چې د هغوی ناوړې کاروایانې چې په افغانستان کې کوم دي د امن خلاف هغه روان دي او هغې له یو نوي نوم ورکړه الفتح او صرف دا دی چې د افغان ولس په دې کې هیڅ ګټه نشته دی خو د امریکې ولس پکې وشوله چېرې د هغوی دوه پروفیسران چې کوم دی هغه آزاد کړل نو دې حوالې سره ما وی چېرې نن تاسو سره شیر کړم چېرې دا ډېره د خفګان خبره ده مونږ دوا کو سوال کو چېرې خدای پاک لږ افغان قیادت ته چې کوم دی هغه طالب دی که مجاهد دی که هر یو دی چېرې ډېرې وشولې جګړې ډېرې وشولې اوس که هر څه دي نو راوتل د دې جګړو نه پکار دي